السلام علیکم. یو لفظ دی دلدل ورته وي. زاړه مشران د دې نه خبر دي، دا نوي ځوانان به ترې نه خبر. دلدل یو داسې ځای ته وي، یو پسته خټه شګې ته وي چې کوم ځای کې یو سړی ورخښ شي نو چې بیا څومره ځان ړکوي هغه نور دننه ځي راوتې ترې نه شي. دغه شي ته دلدل وي. پاکستان اوس په داسې یو معاشي بحران کې ورننوتی چې دا دلدل دی چې څومره ړکېږي نو امره په ښکته ځي چې څو پورې ولا چا مضبوط لاس نه ورکړی چې دی راوباسي. خو لاس ولا خلک په دې نه ورکوي چې 75 سال کې چا هم کله لاس ورکړی دی نو پاکستان بیا بس د هغه په سهاره دی او خپل څه کوششونه نه کوي. نو دغه اوس دومره بحران ته خبر رسېدلې ده چې هر سیکټر چې دی، هر محکمه چې ده په تنزلې ده، خو د ټولو نه سیوا چې خلک تنګ دی نو د وابډې نه دی، د بجلۍ نه دی. او د بجلۍ نه په دې نه دی تنګ چې یوازې بیلونه ډیر دي، لوډ شیډینګ هم دی. بجلی زمونږ کیپیسټي مونږ جوړولی شو 42,000 میگا واټ بجلی. زمونږ په پیک ټایم کې چې کله ډیر زیات ډیمانډ وي نو 26-27,000 میگا واټ ده، خو بیا هم په ځای په ځای لوډ شیډینګ دی. نو د وابډې والا ګیله ده چې لاین لاسز دي، غلاګانې دي پکې. او د عوامو دا ده چې کم خلک بیلونه ورکوي نو په هغې باندې 9 قسمه ټیکسونه دي. هغې ټیکسونو نه خلک ډیر تنګ دی او بل څه ورسره لار د حکومت سره نه وي نو په هغه بیل باندې چې کله بجټ راځي بیا په یو څو ټیکس واچي. اوس یې پې بیا یو ټیکس واچو، هغې ته فکس چارجز وي. څنګه چې د ګیس میټر کې 1500 روپۍ پر میټر فکس چارجز اچولي وو، دغسې اوس په بجلی په میټر کې په بل کې فکس چارجز واچول. الریډي مونږه د مختلف ټیکسونو نه تنګ وو. یو د آی پی پیز مسله وه. آی پی پیز وی انډیپینډنټ پاور پروډیوسر، کم چې دا پرایویټ بجلیګري دي د هغې سره یې دومره غلطې معاهدې کړي دي. کو چېرې مونږ یو یونټ بجلی جوړو هغوی نه الو او کو نه الو، مونږ به هغوی له کیپیسټي چارجز ورکوو. په اربونو روپۍ د کال هغوی له مونږ مفت ورکوو، بند پراته دي. یو دغه مسله ده. د هغې اوس 13 کاله پس هغه اګریمنټ ایکسپایر کیږي او بیا د رینیول ټایم دی. نو هر سړی د اواز چوت کی چې د دغه پرایویټ بجلیګرو د عذاب نه مونږ خلاص شو، ځکه چې بندې پرتې دي او هغوی ته اربونو روپۍ ورکوو. اګریمنټ یې مو داسې کړي او منافع وله په ډالرو کې ورکوو. نو ډالر چې په پاکستان کې ګران شي د هغوی منافع هم سیوا شي او بیا په پاکستان په خزانه باندې بوجي. بل غټه مسله دا ده چې ډېرې زمونږ د حکمرانانو نااهلۍ په وجه ډیمونه جوړ نه کړه. د ډیمونو بجلی ډیره ارزانه 1.5-2 روپۍ پرې وځي او مونږه وقتي طور د عوامو خواهشاتو مطابق چې دوی ته زر بجلی میلاو شي په فرنس آیل او په ډیزل او په داسې شیزونو باندې، په ایل ان جي باندې پلانټونه چلو. نو د هغې سره دا ده چې کله په انټرنیشنل مارکیټ کې د تیل او د فرنس آیل او د ګیس قیمتونه سیوا شي نو زمونږ بجلی بیا ډېره ګرانه پرېوځي. نو بیا په بیل کې یو راځي فیول ایډجسټمنټ چې تا به 3 میاشتې مخکې بجلی استعمال کړي، خو د هغې حساب کتاب چې دوی وکړي نو موږ ته هغې موده کې ګرانه شوې وه نو په را روان 3 میاشتو کې به د اوس فیول ایډجسټمنټ چارجز اچي. دا نوی دغه چې وشو د رژیم چینج نه پس په 2 کالو کې بجلی 355% ګرانه شوه او نن دا فیصله وکړه چې اوس به پکې په هر بل کې فکس چارجز وي. د چا چې د 500 نه کم یونټ بیل وي هغه باندې 200 روپۍ فکس چارجز دي. د 501 نه د 600 پورې 600 روپۍ دي. د 601 نه د 700 پورې 800 روپۍ دي او د دې نه سیوا بیا 1000 روپۍ پر بل باندې به دا فکس چارجز دي. اوس د وابډې چې دی 15 کروڑو نه سیوا بیلونه دي، صارفین دي، نو چې په ایوریج والا په 800-900 روپۍ کې ضرب ورکړي نو اربونه روپۍ به ستا د جیب نه وباسي او دوی خپل عیاشیانې نه کموي، دغه زمونږ د جیبونو نه وباسي. نو دا اوس چې کومه ایشو روانه ده بجلی، دا اوس چې نوې ټیکسز ولګول د جولای بیلونه به د خلکو نه چغې وباسي. خلک به بیا ګاډې خرڅوي، کور به ګاڼه کوي، هله به بیل ورکولی شي کنیا او بجلی نه استعمالوي، بچي به دې په ګرمۍ کې تړپاویږي او ته به څه نشي کولی. نو اوس
دا اهم مسله دا ده چې د آی پی پی سره د اګریمنټو د رینیول ټایم دی نو اواز چوت کې چې دغه اګریمنټ رینیول نشي او زمونږ ضرورت الریډي پوره کیږي په دې دومره بجلی کې لوډ شیډینګ دی نو بغیر د دغه د لوډ شیډینګ خو په اربونو روپۍ خو ورله مفت نه ورکو خو هغه به بیا دوی رینیول کوي په دې چې په دغه آی پی پیز کې دا په اسمبلی کې او په حکومت کې چې کم خلک ناست دي د دې ټولو پکې حصه ده شیرې دي نو دوی خپل کاروبار ته خو نقصان نه کوي عوام دي خپل کار کوي دغه غټه مسله ده دا پوهه ډېره ضروري ده چې تاسو په دې خبره پوه شئ چې دا پرایویټ بجلیګرې چې کم معاهدې 10 کاله مخکې شوي دي دغه زموږ د ملک د تباهۍ دپاره ده او دویمه دا ده چې دا ګرانه بجلي ته انډسټري ورکې هغه په خطه کې مقابله نشي کولی مال ګران جوړیږي ایکسپورټ نه کیږي نو بیا نور موږ تباهۍ طرف ته ځو زمونږ یو شی چې په 100 روپۍ جوړیږي یا په بنګلادیش کې په 2 جوړیږي په انډیا کې به په 1 روپۍ جوړیږي نو ته په انټرنیشنل مارکیټ کې څنګه مقابله وکړي نو د هر شي مسلې جړله چې دا د بجلی دا ګرانې اګریمنټ دي دا ویډیو ډېره زیاته شیر کې او مرګرو سره هم پوه وکړي بار بار اواز چوتوي په سوشل میډیا چې موږ ته د آی پی پیز دا اګریمنټو رینیول نه دی پکار بیا مو نه دی پکار بس دا د خدای بندي کی چې موږ ته خلاص شو ستاسو خیال دی کمنټ پیو کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته